أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورہ یوسف دیار لسم سپارہ آیات نمبر 67 وقال یا بنی او یعقوب علیہ السلام فرمائل یا بنی اے زما بچو لا تدخلوا تاسو مداخلے گے من باب واحد پا یو دروازہ باندے ودخلوا تاسو داخل شے من ابواب متفرقت پا جدا جدا دروازوں باندے. یعقوب علیہ السلام زامن دا یوسف علیہ السلام رونا دا مصر نا واپس رالل غلی دا زان سا روڑلی او پلار تے اوی چی پلارا مونگ تا دا دوبارہ غلو ملاویدو دا پارا عزیز مصر دا شرط اخیدے چی مونگ بزان سر اخپل میرانے رور بنیامین دوبارہ بوزو کو چردی مونگ دا اخپل زان سر بوزو نمونگ تا با غلی ملوشی او دوی مدا چی یو دا اوخ بار داو بکی سیواشی پا دی پیرا باندی مونگ لس دا اوخ بارونا راوڑی دی لس اوخان خوڑک دا غلی راوڑی دی او چی بنیامین را سر پریدن یو لس اوخان با مونگا دا غلی ڈک زان سر راوڑو او کو بنیامین دی را سر پرید نخودو نو بیا عزیز مصر مونگ دا شرط لگولی دی چی دی با خامخار راولی قرامو نو استون بیا در لغلن اندر کو بہرحال غطول خبری ماہی دا تیر شولی آخرہ کی یعقوب علیہ السلام دی تو ہوئے بیا دی چکل آغا خپلی سورلے آغا بارون پران استلنو پاگئی گو تا عزیز مصر یعنی یوسف علیہ السلام آغا ورطا دی آغا پنگا آغا پونجی آغا وطنگو واپس کڑے وا پیسے وی یا سبل سرو یا سپینو خو آغا دی تا پا دی بارونو کی پٹ ایخیو تو دی بیا پلار تاوی پلارا مونگ نور سو غوڑوستانا صرف یو بنیامین دنا غوڑو پیسے خون موشوی نو دا پیسے پا دی زن سر واخلو او عزیز مصر چی دینو آغا دیر رحمدل سڑے دے صرف بنیامین را سر پریدا او دو مونگ دا ہر طرف نا حفاظت کو اٹولی خبری ماہی دا تیری شوی دی خودل تکی چی کل دی ور داخلی کی دی روانی کی نو پلار ورطا یو وصیت کی یعقوب علیہ السلام یا بنی اے بچو لا تدخلو تاسو مداخلے گے من باب واحد پا یو دروازہ باندی ودخلو من ابواب متفرقہ تاسو داخل شے پا جدا جدا دروازو باندی. نو یعقوب علیہ السلام دی خپلو بچو تا وصیتو کچھ تاسو خوزائے خمخ کی با دی خار نا گیر چاپیرا غٹ چکم دی کلاوا دیوالو نبو او پا اغی کلی تا وغا خار تا پچھ سوک ورطاخلی دل نو دا غیبا مختلف دروازے وی 15 دروازے بوی شپک دروازے بوی او پا اغا دروازو باندی با سوکیداران اولاڑو زکر چی مخ کی زمانہ کی با دی یو کلی پا بل کلی باندی حملے کولی یو خار والا پا بل خار باندی حملے کولی دا دی وجنا دا غون خار نا بگیر چاپیرا دیوالو او بیا غون خار تا بدری سلور 15 شپگو لسو دروازو پوری یا دا دین زیادی دور دروازی غٹ غٹ گیٹو نبیو تا پریخی نو پاگی با خلقو پا نمبر باندی سوکے کولا. تو یعقوب علیہ السلام دی خپلو بچو تا وصیت کی چی بچو تاسو خود خار تا داخلی گئے خو جگل داخلی گئے نو پا یو دروازہ باندی ٹول مور داخلی گئے پا جدا جدا دروازو باندی ور داخل شے. یعقوب علیہ السلام ورطا وصیت ولی گو دا وصیت ہوتا پا دی وجہ باندی گو چی دا یعقوب علیہ السلام بچیو یولس او دا یولس دیر خکول او خیسته زوانانو دا پیغمبر اولادو او منس کی اتفاق او اتحادو. یعقوب علیہ السلام ورطا دی وجہ نا وصیت گو چی پا جدا جدا دروازو ور داخل شے چی تاسو دیر زیادہ مزہ کوئے اسی نا سوک مودا نظر کی بد نظر در باندی لگی او یا دا دی وجہ نا چی خلق در سر حسدو کسی تکلیف در ارسی
نو د دې وجې نه ورته یعقوب علیه السلام وصیت وکړو چې تاسو ځئ نو په یو دروازه باندې مور نه نوځئ ټول په یېړه باندې بلکې په جدا جدا دروازو باندې ور داخل شي. نو دلته سوال پیدا کیږي چې د دې نه مخکې د یعقوب علیه السلام بچي 10 واړه راتلل نو یعقوب علیه السلام ورته وصیت نه کو او په دې پیره باندې چې په دوباره راتلل نو یعقوب علیه السلام ورته وصیت ولې وکړو. د دې سوال جواب دا دی چې په لومبۍ پیره د یعقوب علیه السلام بچي د یوسف علیه السلام ورونه راتلل نو خلکو نه پیژندل چې دا د یعقوب علیه السلام بچي دي او یا خپل منځ کې ورونه دي. خو په دې دویمې پیره د دې وجې نه وصیت وکړو چې دې ډومبۍ رالل عزیز مصر لا او هغه ورله ډېر زیات اعزاز او اکرام وکړو. نو ټولو خلکو ته پته ولګېدله، ټولو خلکو سره دې تعارف وکړو، ټولو ښار کې خبره مشهوره شوله چې د کنعان نه چې کوم دی د یعقوب علیه السلام بچي راغلي دي او د دې ځای نه چې کوم دی غله ووړله او عزیز مصر ډېر زیات خیال وساتو. د دې نه مخکې چاته دا پته نه وه چې دا د یعقوب علیه السلام بچي دی او دوباره چې تلل نو عزیز مصر ورله خیال ساتلی و، هغه ورله عزت ورکړی و او هغه چې کوم دی ورله ډېر زیات خیال ساتلی و. د دې وجې نه په خلکو کې مشهوره شوې وه چې دا د یعقوب علیه السلام اولاد دی، دا ټول د یو مور او د یو پلار پیدا بچي دي. نو د دې وجې نه ورته یعقوب علیه السلام وصیت وکړو چې په یو دروازه باندې مه ور داخلېږئ. د دې آیات نه معلومیږي چې نظر بد نظر دا لګي، بد نظر دا لګي او د دې تایید زمونږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم کړی دی. نبی علیه السلام فرمایي چې دا بد نظر اوښ کټوی ته رسي او انسان ګور ته رسي. اوښ کټوی ته رسي یعنې اوښ ته یو سړی داسې بد نظر وکړي او د ده د اوښ خوښ شي او دې د برکت دعا ماشاءالله جزاک الله سبحان الله الحمدلله دا ونه وي نو حدیث مبارک کې د غشي په شان دی په دې څیز باندې لګي. نو په دې اوښ چې دا نظر ولګي نو دی بیمار شي مړ شي کټوی ته ورسي خلک یې لالي. انسان باندې چې نظر ولګي نو دی مړ شي بد نظر. نبی اسلام وی فرمایي چې دا انسان ګور ته رسي او اوښو کټوی ته رسي. نو د دې حدیث نه هم معلومیږي چې بد نظر د دې خپل اثرات شته دي. بلکې نبی علیه السلام فرمایي چې العین حق، نظر حق دی، بد نظر حق دی. ابو سهل بن حنیف رضی الله عنه د یو پیره کمیس وباسل او لمبلې د وجود د ډېر زیات ښایسته و، وجود یې مزیدار و. نو عامر بن ربیعه رضی الله عنه د ورته وکتل چې د ورته وکتل نو ورته یې ویي ما خو داسې ښایسته وجود د بل چا نه دي لیدلی، ستا دا وجود خو ډېر زیات ښایسته دی. نو سهل بن حنیف رضی الله عنه بیمار شو او تبه چې کوم دی شروع شوله او ډېره زیاته تبه چې کوم دی کېدله. نبی علیه السلام ته پته ولګېدله. نو نبی علیه السلام سهل بن حنیف رضی الله عنه را وغوښتو او ورته یې ویې اودس وکړه، چاردام وکړه. نو چاردام یې وکړل او ورته یې د چاردام دا اوبه په لوښي کې جمع کړه. نو هغه اوبه سهل بن حنیف رضی الله عنه په لوښي کې جمع کړلې او بیا هغه اوبه ووړلې، هغه چې کوم دی په عامر بن ربیعه رضی الله عنه باندې د پاسه ور واړولې. چې هغه پې ور واړولې تبه یې ختمه شوله، روغ شو. او نبی علیه السلام بیا ته وفرمیل خلک دا خپل رور ولې وجني؟ مطلب یې دا و چې تا نظر دا بد نظر دی ولې کړی دی؟ نو خلک دا خپل رور ولې وجني؟ او بیا ورته وفرمیل چې ستا د ده نه زړه ښه شوي نو تا ورته د برکت دعا ولې نه کوله؟ د برکت دعا به دې ورته کړې وه چې بارک الله یا ماشاءالله. ځکه بعضې روایتو کې ماشاءالله راغلی دی چې کله ستا د یو انسان نه، د یو حیوان نه، د یو کور نه، د هر یو څیز نه ستا زړه ښه شو نو ماشاءالله ووایه. نو د دې هغه نظر، هغه بد نظر هغه به چې کوم دی ختم شي. بعضې سترګې ډېرې خرابې وي، هغه چې سړي ته مخامخ وګوري نو عربو کې داسې خلک وو چې ځان به یې وږي کو وږي 3 ورځې 4 ورځې 5 ورځې به یې ځان وږي کو او چې داسې اوښ ته به یې وکته ډېره مزېداره غوښه یې ده. اوښ په پټک باندې را پرېوت، پټک باندې به را پرېوتو، خلکو به حلال کو ځان له به هغې غوښه وخوړه. دومره تیز نظرونه. نو نظر دا چې کوم دی حق دی، خو د نظر نه د بچ کېدو دپاره د سورې قلم دا 2 آیاتونه نه دي. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. دا آیاتونه اوې په مریض باندې شف کی نو په ده باندې لګېدلې نظر هغه الله تعالی ختم کړي. او دغه رنګې دا
اخري کل صورتونه دا چې کوم دی درې درې پیري وي مریض باندې شوف کی اوبو باندې شوف کی مریض باندې شوف کی هغه اوبه اوس کی نو ان شاء الله لګېدل نظر په دې سره چې کوم دی ختمېږي. تفسیر قرطبي لیکلي دي چې د اهل سنت والجماعت د ټولو علماو په دې خبره باندې اتفاق دی چې بد نظر شته دی، بد نظر دا شته دی او د بد نظر نه نقصان رسی. نو ځکه یعقوب علیه السلام خپلو بچو ته دا وصیت وکړو چې تاسو داخلیږئ نو په یوه دروازه باندې مه داخلیږئ، په جدا جدا دروازو باندې داخل شئ. نو د دې نه دا خبره معلومیږي چې د نظر بد نه انسان خپل ځان بچ کوي، نو دا ښه خبره. د نظر بد نه خپل ځان بچ کوي، د بچ کولو دپاره څه تدبیر استعمالي، نو دا ټیک دي، دا مشروع دي چې دی د نظر بد نه بچ شي. څنګه چې سړی د مضر خوراک نه ځان ساتي، د زهرو نه سړی ځان ساتي، دغه رنګې چې کوم دی د ګولۍ نه ځان ساتي، د یخنۍ او د ګرمۍ نه ځان ساتي. د دې نه چې انسان ځان نه ساتي انسان بیماریږي. نو دقه شان د نظر نه هم که یو سړی خپل ځان بچ کول وغواړي نو د دې دپاره څه تدبیر اختیارول، څه طریقه اختیارول، تعویض وغیره، دم وغیره، یا داسې انداز اختیارول چې څوک په تا باندې بد نظر ونکړي، نو دا جایز دي. یوسف علیه السلام ته وفرمیل او دا توکل خلاف هم نه دي. که یو سړي وي چې توکل خلاف دي، پیغمبر نه زیات توکل په الله تعالی باندې د بل چا شته دی؟ خو نه، یو سړی اسباب به استعمالي دنیا کې. یو سړی زهر راوالی ګوټي دي چې مړه به سر سه الله تعالی کوي، نو هر څه الله کوي. مسبب الاسباب الله دی، په هر یو چیز کې اثر مؤثر حقیقي الله دی، خو اسباب هم الله تعالی پیدا کړي دي. نو د دې اسبابو نه انکار نشته دی، د اسبابو نه انکار نشته دی. بعضې خلک وایي زما ډېره کلکه عقیده ده، زه په نظر باندې یقین نه کوم. نو عقیده الحمدلله زموږ د ټولو کلکې دي، خو د سبب چې کوم اسباب الله تعالی پیدا کړي دي نو هغه اسباب به استعمالی، ځکه دا دنیا دارالاسباب ده. سړي دا عقیده چې هر څه الله تعالی کې واقعي چې مؤثر حقیقي الله دی. کو الله ستا د دا بد نظر په تا باندې نه لګي نو نه لګي، خو که لګي نو لګي. نو دې ټولو زمونږ عقیده ده. خو اسباب دا دي چې ته د دې نه خپل ځان بچ وساته. دغې سهار او ماښام چې کومې دعاګانې د هغې اهتمام وکړه. نو که یو سړی د دې دپاره هر قسمه تدبیر استعمالي جایز تدبیر، نو دا جایز دی او دا مشروع دی. بله دا چې د کوم سړي مثال په طور نظر لګي او دته پته ولګېده چې زما دا نظر لګي او زما د دې شي نه زړه ښه شو، نو د باندې بارک الله ماشاءالله ویل واجب دي. خو دې دا ونه وي نو دې به یو کس ته نقصان د ده د وجې نه ورسي، نو دا کس په دې باندې ګنهګار دی. ماشاءالله جزاک الله سبحانه به د الله نوم به علي، دې کس ته به د برکت دعا کوي، نو په دې سره به دې د ګناه نه بچ کېږي. او که نه دې قصدن آمدن خلک نظر کوي نو د باندې بارک الله واجب دي، د برکت دعا پې واجبه ده، هغه د ونه کړله دا سړی عند الله ګنهګار دی. درېیمه مسله د دې آیت نه دا ثابتېږي چې که یو کس ته پته وي چې دې بل کس ته د دې کس نه تکلیف دی، نو دې کس له پکار دي چې دا بل کس خبردار کړي چې تا ته ګوره د دې کس نه تکلیف در رسي، تا د دې کس نه تکلیف در رسي، دله خبردارول پکار دي. په دې ګناه هم نشته دی. دوه کسان لګیا دي، د درېیم کس ته قتل سلا کوي او څلورم کس راغی واورېدله، نو دی به دې مقتول ته وایي چې دی لا قتل شوی نه دی، ده ته به وایي چې ګورې دا دوه کسان ستا د قتل سزا تدبیر جوړي او ته خپل ځان د دې نه وساته، خپل ځان خبردار کړه. نو په دې کې ګناه نشته دی، ځکه دی د دې کس خیر لټي. نو ډېرې مسلې د دې نه دا ثابتېږي، دا ټولې مسلې د دې نه ثابتېږي د دې آیات چې بد نظر لګي او د بد نظر دپاره څه تعبیر اختیارول، څه تدبیر اختیارول چې دی د دې بد نظر نه بچ شي، دا هم جایز دي. د دې دپاره تعویض کول او د دې دپاره چې کوم دی دم کول دا هم جایز دي. ځکه جعفر رضی الله عنه دوه زامن دا ډېر زیات کمزوري، نبي علیه السلام راغی ورته وفرمیل وي د دې څه علاج وکړه په دم تعویض وغیره سره، په تعویض وغیره سره د دې علاج وکړه. په تعویض سره علاج کول دا جایز دي، خو په هغه تعویض چې په هغه تعویض کې شرکیات نه وي، شرکیات پکې نه وي، د قرآن او د سنتو موافق وي، نو دې باندې علاج کول دا جایز دی. نو دې کې یعقوب علیه السلام د خپلو بچو ته وصیت کی. وقال او یعقوب علیه السلام وفرمایل یا بنیا اے زما بچو
لا تدخلوا تاسو مداخلېږئ من باب واحد په یو دروازه باندې ودخلوا تاسو داخل شئ من ابواب متفرقه په جدا جدا دروازو باندې وما اغني او زه نشم لرې کولی عنکم ستاسو نه من الله د الله د فیصلې نه من شیء څه څیز نو اسباب استعمال کړل چلې ورته اخو خو یعقوب علیه السلام په اسبابو باندې یقین اونکو بلکې په الله باندې یقین وکړو او دا خبره خلکو ته ثابته کړله چې کو تاسو ته تکلیف در رسي د الله څخه فیصله شي د الله فیصله چې کوم دی زه نشم منې کولی د دین مخې ته واده هم اخیستې دا قسمونه یې هم اخیستي دي چې ګوره د بنیامین به حفاظت کوئ نو اسباب استعمال کړي دي خو نتیجې په الله تعالی باندې پرېښې ده چې د الله تعالی د طرف نه کومه خبره را رسېدل هغه مقرر شوي نو هغه زه نشم بچ کولی د هغې نه تاسو او هغه شانتې وشوله د یعقوب علیه السلام زامنو د یعقوب علیه السلام ارمان پوره کو په جدا جدا دروازو باندې داخل شو او د بنیامین یې حفاظت کو خو چې کومه خبره د الله د طرف نه مقرر وه هغه شانتې وشوه بنیامین هلته کې پاتې شو او ګید شو او پلار ته هغه صدمه چې کومه را رسېده هغه را ورسېدله نو په اسبابو باندې انسان د الله د چې کوم مشیت دی د الله چې کوم اراده ده الله چې څه غواړي د هغې نشي بچ کېدلی خو اسباب اختیارولو دا د انسان په اختیار کې دی او د الله تعالی ورته چې کوم دی اجازت ورکړی دی چې اسباب به اختیاروي وما اغني او زه نشم لرې کولی عنکم له تاسو نه من الله د الله د فیصلې نه من شیء څه څیز ان الحکم نشته دی فیصله الا لله مگر خاص ته الله تعالی ده ان الحکم نشته دی حکم الا لله مگر خاص ته الله تعالی حکم دی علیه په هغه باندې توکلت ما توکل کړی دی وعلیه او په هغه باندې فلیتوکل المتوکلون لازم دی چې توکل کوونکي په هغه باندې توکل وکړي ولما دخلوا پس هر کله چې دوی داخل شو من حیث د هغه ځای نه امرهم چې حکم کړي دوی د ابوهم پلار د دي ما کانا نو هغه یغني چې لرې کړی وي عنهم د دوی نه من الله د الله د فیصلې نه من شیء څه څیز یعنی یعقوب علیه السلام د الله د فیصلې نه څه څیزو لرې نه کو الا حاجتا مگر یو حاجت و فی نفس یعقوب په زړه د یعقوب علیه السلام کې قضاها چې پوره یې کړو حاجت دا و چې یعقوب علیه السلام ورته تاسو په جدا جدا دروازو باندې پوره شئ دا داخل شئ نو د یعقوب علیه السلام بچی په جدا جدا دروازو باندې ور داخل شو وانه لذو علم او بشک دی یعنی یعقوب علیه السلام علم والو لما په سبب د دې چې علمناه من علم ورکړو دته ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر د خلکونه نه پوهیږي لا نور بیا سبب وایو ان شاء الله وقال او یعقوب علیه السلام فرمایل یا بنی یا اے اولاد اے بچیانو لا تدخلوا تاسو مداخلیږئ من باب واحد په یو دروازه باندې ودخلوا تاسو داخل شئ من ابواب متفرقه په جدا جدا دروازو باندې وما اغني او زه نشم لرې کولی عنکم ستاسو نه من الله د الله تعالی د فیصلې نه من شیء څه څیز ان الحکم نشته د حکم الا لله خاص ته الله تعالی حکم دی یعنی نه چلیږي د بل چا حکم الا لله مگر خاص ته الله تعالی حکم چلیږي علیه توکلتو ما توکل کړی دی په هغه باندې وعلیه او په هغه باندې فلیتوکل المتوکلون لازم دی چې توکل کوونکي په هغه باندې توکل وکړي ولما دخلوا پس هر کله چې دوی داخل شو من حیث د هغه ځای نه امرهم چې حکم کړی دوی ته ابوهم پلار د دوی پلارو ته دا حکم کړی چې په جدا جدا دروازو داخل شي دی داخل شو ما کان یغنی نو هغه یغنی چې لرې کړی وي عنهم د دوی نه من الله د الله د فیصلې نه من شیء څه څیز الا حاجتا مگر یو حاجت و فی نفس یعقوب پس زړه د یعقوب علیه السلام یې قضاها چې پوره یې کړو انه بېشکه هغه لذو علم والو لما په سبب د دې چې علمناه موږ
تعلیم ورکړو هغه ته یعنی یعقوب علیه السلام ته ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر د خلکو نه پوهیږي سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين